دروغجن سړی څوک دی تاسو پته شته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي موږ تاسو ته دروغجن سړی راښیي چې د یو سړي د دروغجن کېدو دپاره صرف او صرف دغومره خبره کافي ده. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. خبره وایي د دروغجن کېدو دپاره د یو سړي صرف او صرف دومره کافي ده چې دی یوه خبره واوري او بلا تحقیق دی لګیا شي نورو ته بیانول شروع کړي. وایي د دغه سړي د دروغجن کېدو دپاره صرف او صرف همدغومره خبره کافي ده. زمونږ استاسو په دې معاشره کې بعضې خلک داسې وي د سوشل میډیا زمانه ده چې هغې یوه خبره واوري د چا نه، مثال یو ځای کې یو خبره د چا نه واورېده او د دې غوږ سره معمولي داسې تېره شو ټچ شوه، نو د ده اوس کار دا نه دی چې دی به راولګېږي دی به تحقیق کوي، نه بس مخې سره شیر کول او غوبل شروع شي، یو بل ته بیانول شروع شي. په سوشل میډیا کې دا مرض ډېر زیات دی، بلا ثبوته بلا تحقیق خبرې به لګیا شیر کېږي به، او تر دې چې تر حدیثو پورې بعضې پوسټونه به تاسو وګورئ، حدیث پکې داسې حدیث چې هغه منګړت او د ځان نه جوړ کړي، یو لاندې ورته لیکلي حدیث فلان فلان، او هغه لګیا شیر کېږي. دا څومره غټ جرم دی. رسول الله مبارک فرمایي وایي چا چې یوه داسې خبره ما ته منسوبه کړه چې هغه ما طرف ته منسوبه نه وي، لکه ما هغه خبره ما نه بیان کړي او دی ما ته منسوبه کړه، نو وایي دغه سړی دغسې خلک دی په جهنم کې د مرګ نه مخکې ځان ته جهنم کې یو ځای خوښ کړي. فلیتبوأ مقعده الی النار. لہذا تاسو ډیر احتیاط کوئ. د سوشل میډیا زمانه ده. یو پوسټ چې کله تاسو شیر کوئ د هغې نه مخکې د یو محقق عالم نه تاسو تپوس کوئ چې یاره جی دا حدیث دی، دغه ویډیو دا بیان دا زه شیر کوم مخکې آیا دا صحیح دی که نه دی صحیح، یا د چا نه د یو خبره واورېدله نو دغه خبره چې کله ته مخکې بیانې په دې باندې پوره تحقیق کوه، یاره دا خبره تا چا نه اورېدلې وه، څنګه نه وه، پوره تحقیق کوه، د هغې نه پسې شیر کوه.